أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم د الله چې بخون کې مهربان دی إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې دا منافقان تعالی راشي نوای مونږ گواہی کوو چې تو بشک د الله رسول یې او الله ته معلومه ده چې تو ضرور د الله رسول یې خو الله گواہی کوي چې دا منافقان بالکل دروغجن دي اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون دوی د خپل قسمونو نه ډال جوړ کړي دي او په دې طریقه دوی د الله د لارې نه په خپل هم منشوي دي او بل هم منکوي دا خلک ډېر خراب کارونه کوي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون د دې ټول هر څه وجہ دا چې د خلکو ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو نو ځکه په ځړونو مهر اوهاله شو اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون چې ورته ګوره نو جوسه به درته ډیر شاندار ښکارا شي چې خبرې کوي نو وایبا چې خبرو ته می غوږوي خو په اصل کې دوی پشان د لرګو دي چې دیوال ته بدرولې شوی وي په زور هر आवाज د خپل ځان خلاف غړي دوی په خود دشمنان دي د دوی نه ځان ساته د الله غضب دې په دوی باندې دوی کم خوا واپس بوتلل کیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ او کله چې دوی ته ویل شي چې راشه چې د الله رسول ستاسو د پاره د بخښنې دعا وغواړي نو دوی سرونه تاو کړي او توی ویني چې دوی ډېر په غرور سره دراتلو نه منکیږي سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين اے نبی صلی الله علیه وسلم کته د دوی د پاره د بخنی دعا وغواړي او کو اون غواړي د دوی پاک کې یو شان ده الله با هرگز دوی معاف نکړي بشکا الله فاسقان خلق ته هرگز هدایت نکوي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون دا هم هغه خلک دي چې وایي چې د رسول په ملګرو باندې خرج بند کړي چې خوارشي حال دا چې د ځمکې او د اسمانونو د خزانه مالک الله دی خدا منافقان نه پوهیږي یقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن
الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دوی وایي چې مونږه مدینه ته واپس ورسو نو څوک چې عزت والده هغه به ذلیل کس دا غزینه بهر وباسي، حالکه عزت خو د الله او داغه د رسول او د مؤمنانو د پاره دی، لیکن دا منافقان پوهیږي نه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے مومنانو، ستاسو مالونا او ستاسو اولاد دي تاسو د الله د یاد نه غافل نکړي، او څوک چې داسې وکړي هم هغوی په خساره کې پاتې کېدونکي خلک دي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. کم رزق چې مونږ تاسو له درکړې دي داغه نه خرج کړئ مخکې د دینه چې په تاسو کې چاته د مرګ وخت راشي، او بیا په هغه وخت کې وایي چې ای زما ربا ما ته دی یو څو ورځې مهلت نور ولی را نکړو چې ما صدقه ورکړې وې او په نیکانو خلکو کې شامل شوي وې. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. حال دا چې کله د چا د عمل د پوره کېدو نیټه راشي نو الله ورلا هرگز نور مهلت نور کوي، او سچ تاسو کوي الله دا غینه خبر دی.